کارونه به کې وکړه. نبی علیہ السلام نه تپوس شو د پیر په ورځ باندې په اتم ربیع الاول نبی علیہ السلام پیدایش شوی دی. سئل عن یوم الخمیس د مسلم شریف روایت دی. جی د پیر په ورځ باندې د روزې څه حکم دی؟ نبی علیہ السلام او فرمایل یوم ولدت فيه، دا خدا سے ورځ ده چې په دې ورځ پیدا کړی شوی ما دنیا ته راغلی. و یوم بعثت فيه، او دا داسې ورځ ده چې زه په دغه ورځ ما ته نبوت مې روړ شوی دی، پیغمبر را لېږلی شوی ما. و یوم انزل فيه، او دا د پیر ورځ داسې ده چې په ما باندې قرآن نازل شوی دی. علماء لیکلي د دې حدیث په رڼا کې چې پیدایش په ورځ باندې په اتم ربیع الاول روزه نیول مستحب دی. نو موږ ته اسلام دا تعلیم راکړي چې روزه ونیسه، عبادت وکړه، او ته پکې چې یخ یخ شربتونه، طعامونه، مزې، چرسي، خرافات، دا کوم ځای کې اسلام ښودلی دی؟ تاسو به لیدلي د نبی علیہ السلام مبارکه روزه جوړه شوې دي، عکس د لرګونه، بیت الله شریف عکس جوړ شوی، د گاډو د پاسه پراتی په چوکونو کې ګرځېږي، خلک ته مستقل تاویږي را تاویږي، یو طواف شکل یې ورکړي. او چې کله ربیع الاول ختم شي همدغه لرګي مات کې ختم کی. نو کو دا برکتی نو بعد کې ولې ماتوي، او کو برکتی نه نو طواف ته ولې کوي؟ تاسو زیات یې د صحابانو په عشق کې دا مو خدا داوم نشو کولی چې د صحابانو زموږ ایمان اوچت دی. په کومه خوله دا دعوه کوي؟ د عمل معیار زموږ وګوره او د صحابه وګوره. سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں. شان اقدس خدا نو پکار چې د نبی علیہ السلام شان کې ګستاخی را نه وشي. پکار خدا وا چې زمون په زړه کې ایمانی جذبه نور زیاته شي، عزم هم کړی وي چې نن نه پس په زما په زندګۍ کې ما نه یو سنت نه پاتې کېږي. د اسلام په هر حکم به زه عمل کوم، کو خلق خفه کېږي خفه دي شي، د اسلام یو حکم به نه پرېږدم، دا عزم پکار دی. د دې مثال داسې دی چې میلمانه راشي نو پکور کې څه ماشومان دي څه غټ دي، د هر یو نیت جدا جدا دی، سوچ جدا دی. د مشرانو دا نیت وي چې نیک خلک ستا خواله راشي میلمانه شي، د کور خلک وایي چې دا نیک سړی را روان دی، میلمه سره برکتونه راځي، رزق کې اضافه کېږي، څه نیکه خبره به ورته مونږ وکړو یا به د هغه نه واورو، څه خیر به یو بل ته ورسي. او د ماشومانو نیت سي چې میلمانه راغلي دي، نن خو به خاص خاص خوراکونه تیارېږي، مزې چرچې به پکې کوو. د یو کور خلک دي سوچ جدا دی. د نبی علیہ السلام د راتلو مقصد سو چې زمون په ایمان کې اضافه وشي، اعمالو کې اضافه وشي، په سنت او عمل راشي، نه دا چې بھائی کانا پینا خوراک اسکار روز هر طرف ته نافرمانیانې شروع. نو دغه شرونه کول دا اجتماعات او بیا په دې کې خرافات، دا د ماشومانو سوچ دی. او د ماشومانو د خوراک سوچ ټیک دی، ځکه چې دا خوراک کول داسې ممانعت نه لري، خو دا خلک چې دا کم خوراکونه په کم نیت تیاری دې کې ممانعت دی. ځکه چې دا تیاری په دې نسبت چې دا د دین په حکم عمل کوو، حالان کې دا د دین حکم د سره دی نه، دې ته ویل کېږي بدعت. په دین کې یو نوی کار راوښکل او بیا د هغې کې نسبت دین ته کول، نو دې ته ویل کېږي بدعت. الله رب العزت زموږ د بدعاتو نه حفاظت وفرمایي. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د بدعتي سړي، حدیث مفهوم داسې دی، من وقر صاحب بدعت، د بدعتي سړي تعظیم